دنیا کې انسانان په خپل منځ کې اوسېږي، د یو بل سره تعلقات وي. دارنګې ښځه خاوند په خپل منځ کې اوسېږي، د دې یو بل سره مینه محبت وي، د یو بل سره تعلقات وي، خو بیا هم انسان دی کله ناکله غلطي وشي د یو د طرف نه یا د بل د طرف نه، په هغې سره په خپل منځ کې خفګان راشي. اوس یو خو دا ده چې یاره خفګان راغی، هغه خفګان بیا دفع شو، ختم شو. اوس داسې چې ښځه هسې بې سره لګي او خپل خاوند ته تکلیف رسي، خپل خاوند ته خفګان رسي، هسې بې سه خپل خاوند یې خیال هم ساتي، د هغې باوجود هسې دا خپل خاوند خفه کوي او داسې کارونه کوي چې په هغې سره دا خاوند خفه کېږي. په دې باره کې په ترمذي کې یو روایت دی د سیدنا معاذ رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. هغه وایي چې نبی علیه السلام فرمایلی دي چې کله یوه ښځه خپل مسلمان خاوند ته څه تکلیف ورته ورسي، څه ضرر ورته ورسي، نو په حور العین کې چې کومه یوه حوره ده د ده دپاره هغه دې ښځې ته خیرې کوي چې تا دې خدای مړه کړي، دا خو د یو څو ورځو مېلمه دي، د تا سره زر ده چې ستا نه به موږ ته راشي. نو هغه ځای نه ورته خیرې کوي چې تا دې خدای مړه کړي، ته ولې تکلیف درته رسوې، ته ولې دې خفه کوې، ته ولې درته ضرر رسوې. د دې د وجې نه ښځو دپاره لازمه ده چې دوی به د خپلو خاوندانو د هغوی به خیال ساتي، دوی به د هغوی خبره وړي. بل طرف ته په خاوند باندې هم دی لازم دي چې د خپل کور والا د هغوی به خیال ساتي، د خپل کور والا د هغوی د مزاج خلاف به نه ځي. خو کله ناکله انسان دی بیا هم چېرته غلطي راشي، یا د خاوند د طرف نه راشي یا د ښځې د طرف نه راشي. نو که د خاوند د طرف نه غلطي راغی نو ښځې له پکار دي چې په هغې کې ورسره تعاون کوي. دارنګې که د ښځې د طرف نه راغی خاوند له پکار دي چې په هغې کې ورسره تعاون کوي. په دې طریقې سره دا به د دغې خیرونه هم بچ کېږي. په دې طریقې سره د دوی به په دنیا کې خپل معاملات، خپل تعلقات دا به هم صحیح وي، د دې اصلاح به هم د کور شوي. او هر کله چې د یو کور اصلاح وشي د دې د کور د افرادو نه دارنګې د بل کور هم اصلاح وشي، د بل هم وشي، د دې افرادو نه معاشره جوړېږي. او چې د کورونو اصلاح وشي نو په دې سره د معاشرې اصلاح کېږي. او کله چې د معاشرې اصلاح وشي بیا دا معاشره په ترقۍ باندې ځي، دا په ښکته باندې